علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زین مولانا عطاءالرحمن منګه را نهم کلاس کورس هغه شروع کړو او پای کې سوره حج هم دی. ته چې تاسو زموږ په چینل باندې نوي نو تاسو دا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن وښیئ چې تاسو ته زموږ ویډیو بر وخت راځي. اوس موږ خپل سبق شروع کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله هجرت کو مدینه منوره ته هلته چې کله مقیم شو نو بعض خلک داسې دای ایمان راوړو خو هغه ایمان کې پختګي او مضبوطیا نه و نو دوی مال او دولت کې زیاتې براغه او دارنګي اولاد کې به زیاتې راغې نو دوی به ویل دوی به را خبره کوله چې یاره دا دین دا صحیح دین دی او کچرې دی کې به زیاتې رانغې بلکې الټا په طور د امتحان د دوی به مال و دولت کم شو دوی به خپل ایمان نه ووت دا اسلام دا صحیح دین نه دی. ومن الناس بعض خلقنا من يعبد الله څوک دی چې د الله بندګي کوي علی حرفین په یو طرف باندې فإن أصابه خير اطمأن به کچرې وبرسره ته خیر دی او مطمئن په هغې باندې وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه کچرې وبرسره ته مصیبت فتنه مصیبت انقلب على وجهه دی به وګرځېده په خپل مخ باندې الټا ایمان به پرېښود او اسلام به پرېښود. خسر الدنیا والآخرة تاوانی شو دنیا و آخرت ذلك هو الخسران المبین دار تاوان ښکارا. یدعو من دون الله ما لا یضره دی رابلی من دون الله ما سوا د الله پاک نه ما هغه څه لره لا یضره چې ضرر نه رسوي ته و ما هغه څه لا ینفعه چې فایده نه رسوي ته. دا بوتانو عبادت کوي د کوم بوتان چې دته نه ضرر رسوي نه دته فایده رسوي د نه ضرر نشي لري کولی دته فایده نشي ورکولی نو بیا عبادت ولې کوي. حالانکه دې سره د ایمان نه خلاص شو چې هغه بوتان ته اوازونه کوي یا داسې مخلوق ته چې د په نسبت باندې هغه د خدای او د الوهیت درجې هغې ته ورکړي. ذلك هو الضلال البعید دار گمراهی لري. یدعو لمن ضره دې بلی هغه څه لره چې د هغه ضرر اقرب نږدې من نفع د فایدې نه. لبئس المولا ډېر بد دی مددګار ولبئس العشیر او ډېر بد دی ملګری د ده دره خو مدد نشي کولی چې دا ضرر تی نشي لرې کولی پیدا ورته نشي رسولی نو بیا د دې مطلب څه شو د دې نه خو څه مطلب نه شو نو دا ډېر ملګرتیا ورسره دی کوي دا ډېر بد دی او ډېر بد ملګری ده. ان الله یقینا الله پاک یدخل الذین داخلیها خلق لرا امنو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي جنات باغونو ته تجری من تحتها الانهار چې روان بي لاندې دي نه نهرونه. ان الله یقینا الله پاک یفعل کوي ما یرید چې کوم اراده ولري الله. من کان یظن څوک چې ګمان کوي ان ینصره الله فی الدنیا والآخرة دی دا ګمان کوي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خلکو الله جل شانه دی مدد ونکي او دا نبوت او دا منصب چې دا دنه لري شي لکه دوی برای مشرکانو بدای اعتراضات کول چې د نبی علیہ السلام پیغمبر را لېږو نو د مکه او طائف کې چې کوم دا خو معزز خلک دي نو دا پیغمبران ولې نه را لېږل وایي که تاسو ډېر خفای یو
رسۍ باندې اسمان ته وخیږئ او دا را کټ کړئ، د هغه ځان را ګزار کړئ، پته به ولګي چې دا ستاسو دا غصه کمه شو که نه. او یا د دې سمانه مراد چت دی، بله چت تر کمرې وخیږئ او د هغه ځای نه راودانګئ چې پته لګي چې ستاسو دا غصه کمه شو که نه. ان من کان یظن څوک چې ګمان کوي الله ینصره الله چې الله مدد ونکړي د نبي علیه السلام فی الدنیا والآخرت، په دنیا و آخرت کې فلیمدد بسبب الی السماء، دری وخیږي دری را ځوړنده کي او رسۍ د اسمانه، ثم لیقطع بیا دا کټ کي، فلینظر ودې ګوري هل یذهبن کیدو آیا لرې کو د چل ما یغیظ هغه څه لره چې دی غوسه کړی دی، چې دی کوم غوسه کړی دی هغه ختمه شوه که نو هغه دی راودانګي. وکذلک هم دارنګې انزلناه موږ نازل کړی دی قرآن لره آیات بینات آیاتونه واضحه، دا قرآن موږ د دې د آیاتونه واضحه ښکاره نازل کړي دي. وان الله یقینا الله یهدي هدایت کوي من یرید هغه چاته چې اراده ولري الله پاکو، الله چې چاته اراده ولري هغه ته هدایت کوي. ان الذين آمنوا یقینا ها خلق چې ایمان راوړي، والذین هادوا ها خلق چې یهودیان دي، والصابئین ستاره فرس چې د ستورو عبادتونه کوي، والنصارى پښتو کې معنا د بېدینه، او عیسیان دي یهودیان د موسی علیه السلام متبعین دا ستورو عبادت کوونکي، نصارا عیسیان د حضرت عیسی علیه السلام، والمجوس او مجوس آتش پرست چې دوی به د اور عبادت کو، والذین وها خلق اشرکو چې مشرکان لی، ان الله یقینا الله یفصل بینهم یوم القیامة فیصله به وکړي په میندې دې کې په ورځ د قیامت باندې. ان الله علی کل شیء شهید یقینا الله په هر څیز باندې ګواه دی، الله په هر څیز باندې ګواه دی. الم ترى ایت نه ګورې ان الله یقینا الله یسجد سجده کوي له دی الله ته من فی السماوات هغه څه چې په اسمانونو کې دي، ومن فی الارض هغه څه چې په ځمکو کې دي. درې نوعیت درې مختلف دي، انسانان او پیریان دا مکلف دي، دې کې حس ډیر دی. د دې سجده چې کوم دی هغه په ځمکه سره او پوزه لګولي، درې نور چې کوم اسمانونو او ځمکې دي د دې نه مراد عاجزي ده، د الله تابعدار دي، لکه سوره دخان کې دي الله ورته حکم وکړو تاسو تابعدار یې په زبردستۍ وکړه په رضا باندې، هغوی موږ قال طاعتین طائعین، موږ ښه په خوشحالۍ باندې ستاسو اطاعت کوو. دارنګې سوره بقره کې دي چې دا کاڼي وچوي د هغې نه اوبه روانې شي، دارنګې د الله د یرې رارغړي دوی کې هم څه حس شته دی. نو پیریانو او دارنګې انسانان دی کې حس ډېر دی، بیا ورپسې چې کوم دی زناور دي، بیا ورپسې نباتات دي چې کوم ونې بوټي دي، او ورسره بیا ورپسې جماداتو کې هم حس شته دی. وان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، داسې یو څیز نشته دی چې هغه الله پاک تابعدار نه او د الله تسبیح نه وایي. دا ټولو کې چې کوم دی هغه حس په څه درجه کې موجود دی، خو موږ ته احساس نه کېږي. الم ترى ایت نه ګورې ان الله یقینا الله پاک یسجد له سجده کوي الله ته من هغه څه په السماوات چې په اسمانونو کې دي، هغه څه چې په ځمکو کې دي، والشمس والانوار والقمر والسپوږمۍ والنجوم ستوري والجبال او غرونه والشجر او ونې والدواب څاروي وکثیر من الناس او ډیر د خلقونه، وکثیر حق علیه العذاب ډیر باندې ثابت شوی عذاب د الله. ومن یهن الله چا لره چې الله رسوا کي فما له من مکرم، نوي دره پاره څوک عزت ورکوونکی، څوک چې الله سپک کي هغه ته څوک عزت نشي ورکولی. ان الله یقینا الله پاک یفعل کوي ما یشاء چې کوم الله غواړي. هذان خصمان اختصموا فی ربهم، دا در بدر مقام کې دا نازل شوی دی. بدر باره کې چې دوه فریق لري، یو طرف ته مسلمانان دي بل طرف ته کافران دي. مسلمانان نووتل مبارزې لپاره او مقابلې لپاره حضرت علي، حمزه او عبیده رضی الله عنهم
کافرانو وتل عتبه ابن ربیعه دا غزوی ولید او دا هغه ورور شیبه، دا شیبه ابن ربیعه دا دورونه یوی دا زوی دی. دا درې وړه قتل شو او دا رنګې مردار شو. علی رضی الله عنه، حمزه رضی الله عنه بچ پاتې شو، عبیده رضی الله عنه شهید شو او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې راورسېدو دا وفات شو. نو دا دې باره کې نازل شوي دي، لکه بخاري او د مسلم د احادیثونه دا ثابتېږي. خو چونکې دا قرآن دا عام دی، دې احکامات عام دي. یو طرف ته یو فریق په حق باندې دی ایمان یې راوړی دی، د الله رسول احکاماتو باندې ژوند تېری، بل فریق چې کوم دی هغه کفارو دی، هغوی الله پاک نه مني، د الله را پیغمبر نه مني، هغسې شریک جوړی. دا د ټولو لپاره عام دی دا حکم. هذان خصمان دا دوه جګړه کوونکي اختصموا فی ربهم چې دوی جګړه وکړه په باره د خپل کې. فالذین کفروا هغه خلک چې کافران دي قطعت لهم ثیابون کټ پټ کړی شي دوی لپاره کپړې من نارن د اور یصب من فوق رؤوسهم الحمیم راړولی به شي د پاسه د سرونو د دوی الحمیم ګرمې اوبه. یسهر به ویلي کولی وشي په دې سره ما هغه څه فی بطونهم چې د دې په خېټو کې دي هغه به ویلي شي دې سره. والجلود او سرمنې د دې به ویلي شي. دوی به اوبه غواړي به چې کله او اوبه ورکړی شي ګرمې اوبه جهنمیان، د هغې څخه به دا شونډې هغه وسوځېږي، دا به راګذار شي دارنګې چې څنګه اوس کې کولمې هر څه به ترې راګذار شي په ښکته، دارنګې سرمنې وله سوځئ. ولهم مقام او دوی لپاره به ګروزونه وي، دوی لپاره به څټکونه وي من حدید د اوسپنې. کلما ارادو هر کله چې دوی اراده وکړي ان یخرج شي دوی وځي من هر دینا من غم من دا غم نار جهنم نه وځي اعیدو فیها دوی به دوباره پای کې داخلیږي. وذوقوا دوی ته به وویلی شي وذوقوا سکئ تاسو عذاب الحریق عذاب حریق سوځونکې